24 اگست 2001 ایسوي د اتلانټیک سمندر د پاسه تقریبا د شپې 1 بجه وه. یو ډیر غټ جهاز ایربس 330 د کینیډا نه پرتګال ته د 300 شپږو مسافرو سره په سفر روانو او کله چې دا جهاز د اتلانټیک سمندر منځ ته ورسېدو نو एकदम په جهاز کې فیول ختم شو. پایلټ هیڅ نه پوهېږي چې په نیمایي لار کې هغه هم د بحر الکاهل د پاسه په جهاز کې تیل ختم شو. کنټرول ټاور سره کنټیکټ کوي، هغوی هم حیران دي چې اوس به دا جهاز خپل منزل ته څنګه رسي. د جهاز دواړه انجن کار پرېښودو، د بجلی ټول سیستم خراب شو. په جهاز کې دننه توره تیاره او یو عجیب قسم خاموشي شوه. جهاز د سمندر سایډ په لا په غورځېدو شو. ټول خلک وارخطا شو ځکه چې د سمندر مرګ ډېر دردناک مرګ دی. دغه جهاز سره د مسافرو لاندې خطرناک تور سمندر ته وغورځېدو او کنا خلکو سره سو شو، بچ شو او کنا. راځئ اوس دا ټوله کیسه د سر نه اخره پورې اورو او د هر څه نه ځان خبرو. دا خبره به یاد ساتئ چې دا یو حقیقي واقعه ده او د دې شروعات کیږي په کینیډا کې د ټورنټو پیرسم ایرپورټ نه. کله چې په 24 اگست 2001 ایسوي کې یو هوایي جهاز 236 ایربس A330 د کینیډا د ټورنټو نه د پرتګال لیسبن ته په سفر روانو. د سفر نه مخکې د جهاز چې کپو شو ښه کافي تیل یې پکې واچول ځکه چې دا د 7 ګنټو سفر و. هغه هم د اتلانټیک سمندر د جهاز د سفر دپاره تیار شو او دا جهاز د هغه وخت د ټولو نه سیکیور او بهترین جهاز و. د شپې تقریبا 9 بجې وې چې 293 مسافر او د جهاز چې کومه عمله وه، کوم ته چې مونږ کرو ممبر وایو، 14 کسان سره د پایلټ په جهاز کې کېناستل. کله چې جهاز په رنوې باندې موشن شروع کړو، په مزه باندې حرکت شروع کړو او کله چې ښه کافي تیز شو نو د کنټرول ټاور په اجازت سره د پیرسن ایرپورټ نه اوچت شو. د لیسبن په سایډ باندې هغې موشن شروع کړو او روان شو. په بل په جهاز کې چې کوم ناس پایلټ سو نو دا عام جنرل پایلټس نه و، دا انتهایی د ایکسپیرینس والا پایلټس وو. یو پکې رابرټ فیچ و، دا 40 کال و او 100,000 غنټې چې کوم دی نو د جهاز چلولو ایکسپیرینس و. 100,000 غنټې د جهاز چلولو. او بل د سره خوا کې چې بل کوم پایلټ ناست و نو هغه نوم ډرک ډیګر و او هغه 28 سال عمر و او د چې د جهاز د چلولو کوم ایکسپیرینس نو هغه 5000 هاورس چې کوم دی نو د جهاز چلولو دی. د جهاز د چلولو چې کوم ایکسپیرینس دی 15000 غنټې دا د ایکسپیرینس د جهاز د چلولو رایټ. که جهاز و ښه اعلی قسم جهاز و، که پایلټس و نو ښه د ټاپ ایکسپیرینس پایلټس و سره، یعنې هر څه داسې و څنګه چې پکار ور یو څیز څه وکړو. جهاز لګیا دی روان دی، سفر کوي په لږ ساعت کې 39000 فوټ ته چې کوم دی نو ورسېدو اونچایي. جهاز لګیا دی سفر کوي، هغه هم د اتلانټیک سمندر د پاسه سفر جاري دی او پرتګال ته ځان رسوي. جهاز لګاتار روان دی 4 غنټې یو شان دی مسلسل مزل وکړو. اوسه پورې په جهاز کې هېڅ قسمه داسې څه پرابلم نه پکې د دې نه ویداوټ بل داسې څه سمثینګ فالس پکې هېڅ هم نه و راغلی، ځکه چې مخکې مونږ درته وویل چې دا د هغه وخت تر ټولو نه ماډرن او یو جدید جهاز و، یو ډېر سیکیور جهاز و. په دې کې دننه یو سیسټم و چې کوم ته چې مونږ آټو پایلټ سیسټم وایو. آټو پایلټ سیسټم دې ته ویلی شي چې د څه ټایمه پورې دا پایلټ چې کوم دی نو دا جهاز کنټرول کوي او د لږ ټایم نه پس چې کوم دی په دې کې چې کله دغه سیسټم آن شي آټو پایلټس نو بیا په 100% کې 80% کار چې کوم دی نو دا جهاز په خپله باندې پرفارم کوي او دا 20% کار چې کوم دی نو دا د پایلټس بیا په دې کې پرفارم کوي. یعنې زیات تر کار چې کوم دی نو هغه جهاز بیا په خپله باندې اټومیټیکلی پرفارم کوي. کله چې د شپې 1 بجه شوه، جهاز په آټو پایلټ موډ کې روان دی، لګیا دی، سفر کنټینیو دی. په کانکریټ کې دننه پایلټس چې کوم دی نو یو بل سره لګیا دي، ګپ شپ هم لګي. د شپې 1 بجه ده او د جهاز چې کوم سیسټم دی نو په هغې باندې په سکرین باندې نظر ساتي او د دې نه ویداوټ چې په جهاز کې کوم پیسنجر دي، کوم مسافر دي، نو هغه څوک یو بل سره ګپ لګوي او څوک چې کوم دی میوزیک اوري او څوک چې کوم دی نو په خواږه خوب باندې ودي دي، ځکه چې دا د شپې 1 بجه ده او نیمه شپه ده او سفر ډېر زیات اوږد دی. کله چې جهاز د اتلانټیک سمندر منځ ته شو، په دغه ټایم کې د جهاز چې کوم اټومیټیک سیسټم دی، مخکې تاسو ته مو وویل آټو سیسټم، نو هغې په سکرین باندې پایلټ ته چې کوم دی نو یو عجیبه قسم وارننګ ورکړو. دا وارننګ یې وله ورکړو چې هي طرف ته انجن کې چې کوم دی نو د تیلو پریشر د حد نه زیات دی،
تیل پکې کم دی د تیلو ټمپریچر هم کم دی. دلته چې دا خبره ستاسو په مایند کې کله چې جهاز سفر کوي نو په هغې کې د تیلو ټمپریچر سیوا کېږي. په وجیبه خبره د جهاز چې کم دی 4-5 ګنټې سفر وکړو او د هغې باوجود هم په جهاز کې چې کم دی نو د تیلو پریشر کم دی، د هغې ټمپریچر پکې لو دی. کله چې پایلټس په دې سکرین باندې د عجیب وارننګ وکړو نو هغه هیڅ نه پوهېږي چې دا څه مسله ده، ځکه چې داسې قسمه کار پایلټ سره په خپل ژوند کې هیڅ کله هم نه و شوی. د ټولو نه مخکې زر تر زره داسې کار وکړو چې فلایټ مینول یې راواخیست. د فلایټ مینول یې راواخیستو دا داسې یو کتابچه چانتي په دې کې چې کوم دی پایلټس لګیا دی او دا چې کوم مسله ورته راغلې ده وارننګ د دې مسلې د حل کولو کوشش یې شروع کړو. دا کتاب د پایلټ سم چاړې کړو خو د دې مسلې حل یې پکې راونویستو. دا داسې کتابچه شانتي په دې کې چې کوم دی کله پایلټس ته څه پرابلم راشي نو په دې کې هماغه انسټرکشن ورکوي چې په دې ټایم کې دا کار کول پکار دي، په دې ټایم کې دا کار کول پکار دي. هغه ته ویریس ټایپ اف انسټرکشن چې کوم دی نو دا فلایټ مینول پرووایډ کوي. خو د دې مسلې پکې څه حل نو هغه چې کوم دی نو په دې وجه باندې هغوی د کنټرول ټاور سره رابطه کوي. کنټرول ټاور ته وایي چې موږ له دغه شانتې په سکرین باندې وارننګ راغی او بدقسمتي دا وایي چې کنټرول ټاور ته او چې کوم موجود عام انجینیرز هغوی ته چې کوم دی د دې مسلې په باره کې هیڅ قسم مسایل هم نه وو. کنټرول ټاور ته بس صرف دې ته ریسپانس ته ملو شو چې تاسو خپل پوره کوشش کوئ چې د دې پرابلم حل پیدا کړئ او زموږ چې کوم مینټیننس ټیم دی موږ ټول خپل پوره کوشش دا کوو چې د دې مسلې حل فایند آوټ کړو. د هغې نه پس به موږ بیا تاسو کمیونیکیټ. جهاز د آټو سیسټم مطابق په انجن نمبر 2 یعنې په هي طرف ته انجن کې سیریس او ښه غټه مسله ده. خو د دې نه د بل مین پرابلم دا دی چې جهاز ښه نارمل روان دی، د هغې په پرواز کې هیڅ قسمه داسې څه پرابلم او د دې نه د بل څه فالټس نه دي راغلي. په دې خبرې سره دواړه پایلټس ښه ریلیکس شو. هغوی دا وویل چې جهاز ښه نارمل موډ کې روان دی. کیدای شي د جهاز په آټو سیسټم کې څه پرابلم راغلی او هغه موږ ته د جهاز د تیلو غلط ریډ. بیا داسې وشو چې دا وړومبی چې کوم وارننګ و د دې څه 20-25 منټ لا شوي نه و چې دوی له په سکرین باندې بل یو عجیب و غریب قسم وارننګ راغی. خو دغه وارننګ بیا د ټمپریچر د تیلو د ټمپریچر په باره کې نه و، دا د دې په باره کې و چې د جهاز په انجن نمبر 2 یعنې په هي طرف ته انجن کې تیل کم دی په نسبت د ګس طرف ته انجن. دلته کې تاسو په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ چې د جهاز کې چې کم تیل نو دا تیل دا په مین باډي کې نه وي. د جهاز چې کم تیل نو دا د جهاز په وینګز کې وي، په پارو کې په یوه فره کې وي، نیم په بله فره کې وي. که چېرې په یو فره کې تیل سیوا شي او په بله کې کم شي نو بیا هم د جهاز په پرواز کولو کې پرابلم راتلی شي. خو دا داسې څه مین پرابلم نه وي، دا په هوا کې چې کوم دی نو ډېر ایزیلی سالو کېږي دا پرابلم. مطلب لکه داسې څه غټ بګ پرابلم نه وي، دومره غټه مسله نه. دلته پایلټ داسې کار وکړو چې کراس سپیډ سوایل یې پکې کوله وکړو، یعنې د ښي طرف د ګس طرف د پارې نه چې کوم دی نو ښي طرف ته ښه په اسانه باندې تیل واچو او تیل چې کوم دی نو په دواړو انجنونو کې برابر کړل. پایلټ لا یو پرابلم سالو کړی نه دی چې په سکرین باندې درېیمه مسله راغله، درېیم وارننګ ورته راغی، الارم په چغو شو، خو دا ډېر خطرناک وارننګ و. پایلټس وارخطا شو ځکه چې د داسې قسمه مسلې نه او د داسې قسمه پرابلم نه چې کوم دی نو هر پایلټس امان غواړي. یا په یو داسې جهاز کې چې په هغې کې د 300 نه سیوا پیسنجرز دي، مسافر دي او بیا هم د اتلانټیک سمندر د پاسه سفر کوي. 9 زره فوټ اوچت دی او نیمه شپه ده. دې وارننګ د اشاره کوله چې په جهاز کې تیل ډېر زیات کم دي او منزل ته رسیدل د دې جهاز او په دې جهاز کې د ناستو خلکو دا امپاسبل دی، ناممکن. کله چې په جهاز کې تیل په هي طرف ته انجن کې تیل کم شو نو د ګس طرف نه ورته پټرول راواړول نو برابر یې کړل. اوس په ټول جهاز کې دومره کم تیل دی چې دی خو په خپل منزل ته څه چې د سمندر نم پې نشي وتی. په جهاز کې تیل دومره کم دي چې نه جهاز واپس تاویدلی شي او نه خپل منزل ته یعنې لیز په انتظام رسولی شي. پایلټس خپل هر ممکن کوشش کوي، څه حل یې نه پیدا کېږي. دلته د کنټرول ټاور نه پایلټ سره دا رابطه کېږي چې تاسو سره چې را کوم تیل دي نو په دې باندې تاسو خپل مقام چې کوم لیز پین دی هلته رسول مشکل نه دي، یعنې ناممکن دي. خو بله لار شته. دلته کې تاسو سره خوا کې تاسو د دې منزل نه نږدې یو جزیره ده، هغې ته موږ ایزوس آیسلینډ وایو. ایزوس آیسلینډ چې کوم دی نو دا د پرتګال په حصه کې راځي. د پرتګال یوه حصه ده
تاسو د سکارو کې خپل منزل ته وهسم نشي رسیدي د ایزوس آیسلینډ په ایرپورټ باندې چې کم دی د لینډینګ کوشش وکړي کله چې پایلټ ستا خبر اوري نو ډایرکټ چې کم دی هغوی د ایزوس آیسلینډ کنټرول ټاور سره کنټیکټ کوي هغوی ته دا خبره کوي هغوی ته وایي چې موږ سره تیل ډیر زیات په انتهایی کم دی او موږ په هغې باندې خپل منزل ته یعنې لیزبین ته نشو رسیدی لہذا تاسو موږ ته اجازت راکوئ پرمیشن راکوئ چې موږ ستاسو په ایرپورټ باندې په ایزوس آیسلینډ په ایرپورټ باندې د لینډینګ کوشش وکړو او جهاز یعنې سمندر کې غورځېږو مسله دا وه چې په جهاز کې ټوټل 7 ټنه تیل وو یعنې 7,000 لیټره دا دومره کم تیل چې په دې باندې جهاز دغه نږدې آیسلینډ ته هم پرې نشي رسېدی چې ستاسو په مایند کې دا کوېسچنز پیدا شوي چې په جهاز کې 7 ټنه یعنې 7,000 لیټره تیل وو دا خو ډېر زیات دي په دې باندې جهاز چې کوم دی نو څنګه دغه خپل دغه ایزورس آیسلینډ جزیرې ته نشي رسیدی نو دا خبره به یاد ساتئ په دې جهاز کې 1,40,000 لیټر تیل راځي او په 1,40,000 لیټر تیلو کې چې کم دی صرف 7,000 لیټر تیل پاتې و دا ډېر زیات کم هیڅ نه پوهېږي چې په دې 7,000 لیټر تیلو باندې به جهاز خپل منزل ته څه کوي چې دغه جزیرې ته به هم ورسي او که نه یو خو په جهاز کې تیل آلریډي کم و بل دا جهاز په 4-5 منټه کې 1 ټن تیل خوري کیپټن حیران دی هغه سکرین ته هم ګوري د تیلو رینج ته هم ګوري هغه حیران دی هغه دا وایي پایلټس چې آخر دا جهاز ولې په دومره کم ټایم کې دومره زیات تیل خوري دلته کې د کیپټن شک پیدا کېږي یو کرو ممبر لیږي هغه ته دا خبره کوي چې ته ورشه او د جهاز په وینډو کې ګیر چاپېر وګوره یو خوا بل خوا چې څه مسله خو پیدا شوې نه ده چې څه تیل وګوره چې لیک شوي خو نه دي لاندې خو بهیږي نه د جهاز کرو ممبر راځي او ښه په احتیاط سره په وینډو کې ګوري خو دا نیمه شپه ده په نظر باندې هیڅ هم نه راځي جهاز دومره په تیزۍ سره تیل راخي چې دې سره چې راکم نږدې ایزوس آیسلینډ چې ایرپورټ و دغلته د جهاز لینډینګ کول اول خو مشکل و اس امپاسبل دی پایلټس د کنټرول ټاور سره رابطه کوي کې ناس پایلټس د مینټیننس ټیم سره او د کنټرول ټاور سره یو شانتې رابطه کوي کنټرول ټاور ته دا خبره کوي چې د جهاز تیل چېرته لیک شوي دي ځکه ډېر په تیزۍ سره روان دي ځکه چې موږ چې د تیلو د لیک ځای پیدا کړو خو دومره تیزه تیاره ده چې هیڅ څیز په نظر باندې نه راځي کنټرول ټاور پایلټس ته دا انسټرکشنز ورکوي دا هدایات ورکوي چې تاسو داسې کار وکړئ چې د جهاز چې دا کومه اونچایي د 39,000 فیټ د اوچت دی دا د 39,000 فیټ نه 20,000 فیټ ته راولي نو بیا به پرابلم فایند آوټ شي چې تیل لیک دي او که لیک نه دي خو پایلټس چې کوم دی نو د دې خبرې نه انکار کوي هغه کنټرول ټاور ته دوباره دا ریسپانس ورکوي چې موږ داسې نشو کولی پایلټس خپلو کې دا مشوره وکړه که چېرې موږ جهاز 20,000 فیټ ته بوځو او موږ ته دا پرابلم فایند آوټ هم کړو چې آیا جهاز کې تیل لیک دي نو بیا که یو پیره موږ لاندې شو نو بیا موږ واپس بره نشو راختلی او که بره دغه شانتې پاتې شو په 39,000 فیټ کې نو بیا هم موږ سره دویم آپشن شته د کلایډینګ څه ته وایي دی باندې به اوس مخکې موږ ځان پویه کوو جهاز کې چې هر څومره غټ پرابلم راشي نو پایلټس دا کوشش کوي چې هغوی په جهاز کې چې دننه کوم پیسنجرز ناست دي هغوی د دې نه خبر نه کړي او پایلټس د کنټرول ټاور په مدد سره د دغه پرابلم سلوشن روباسي دلته زموږ په دې کیسه کې هم صرف کنټرول ټاور کرو ممبر او پایلټس خبر دي جهاز د یو سیریس او د یو غټې خطرې سره مخامخ دی په دغه جهاز کوم ناس مسافر دي هغوی اوس هم ناخبره دي څوک میوزیک اوري څوک یو بل سره خبرې اترې کوي ګپ شپ لګوي او څوک ښه په خواږه خوب باندې وده دي پاس کېږي جهاز روان دی سفر کوي د جهاز نه تیل بهیږي ځای لیک شوي دی چې په دې ټایم کې एकदम یو درز اواز وشو او دغه درز سره د جهاز په ښي طرف انجن باندې اور ولګېدو او د جهازو د تیل د لیک شک اوس په حقیقت باندې بدل شو هغه درز سره ټول خلک بیدار شو او په خپلو سترګو باندې ولیدل چې د جهاز په ښي طرف انجن باندې اور لګېدلی دی او جهاز د خطرې سره مخامخ دی دې سره په جهاز کې دننه چې کوم پیسنجرز دي هغوی ټول افراتفري جوړه کړه یو غوبل یې جوړ کړو د جهاز چې کوم کرو ممبرز دي هغوی خپل پوره کوشش کوي چې د خلکو ته دا انسټرکشنز ورکړي دا تسلي ورکړي چې دا خو یو وړوکی پرابلم دی یعنې وړه مسله ده دا دومره غټه مسله خو نه ده د جهاز یو انجن خراب شو بل انجن خو شته که نه هغوی چې هر څه وي خو دغه ناس خلک دغه لمبې په خپلو سترګو باندې ویني
او لاندې و د سمندر هم ښکاري. جهاز د اتلانټیک سمندر د پاسه د نیمې شپې په ډېرو کمو تیلو سره لګیا دی سفر کوي. په مزه مزه باندې په لاندې را روان دی. په جهاز کې نور دم نشته یعنې راغورځېږي. پایلټس چې کوم دی نو کنټینیوزلی په رابطه کې دي د کنټرول ټاور سره. هغوی ته د خپلو حالاتو مطابق خبر ورکوي، میسج ورته ګیون کوي. بل هلته په ایرپورټ باندې ریسکیو ټیم خپل هر څه سامان ریډي کوي، لکه امبولانس، نور پای ټریننګس، د دې نه ویده و چې نور هم څه دي هغه ټول هر څه ریډي کوي. دې بس بدقسمته جهاز له 240 کیلومیټر لار پاتې وه، سره 600 لیټر تیل وله پاتې و. دومره کم تیل او لار ورته ډېره زیاته پاتې وه. مسله دا وه چې انتهایي ډېره لاره او بې انتهایي کم تیل، په دې باندې جهاز لګیا دی په هوا کې سفر کوي. خو د دې نه علاوه بل داسې مسله وشوه چې یو جهاز په یو انجن باندې روان دی، هي طرف ته انجن یې سوځېدلی دی. جهاز لګیا دی روان دی سفر کوي، په دې کې एकदम په دې ګس طرف ته انجن باندې هم اور ولګېدو او هغې هم کار پرېښود او خراب شو، ځکه چې د ټول جهاز لوډ د یو انجن برداشت نه کو. کله چې د جهاز پر دویم انجن باندې هم اور ولګېدو دا خراب شو، نو دې سره د جهاز د بجلی سیسټم هم ټول خراب شو. په جهاز کې چې کوم دی دننه توره تیاره شوه، لایټونه هر څه پکې مړه شو او تک تور تم شو. پکې یو عجیبه قسم خاموشي شوه. دې سره چې کوم دی نو مسافر نور هم پریشان شو، وارخطا شو. اوس دا جهاز بغیر د انجن نه، بغیر د تیلو نه 236-8330 په هوا کې د اتلانټیک سمندر د پاسه لایډینګ کوي. کله چې کنټرول ټاور پایلټس ته دا میسج ورکړو چې د جهاز چې کومه اونچایي ده نو دا د 9000 فوټ نه 20000 فوټ ته راوله، خو پایلټسو سره دغه فیصله ونه منله. اوس دغه فیصله چې کوم دی نو دلته کې ډېره ښه ثابته. کله چې د جهاز دواړه انجن کار پرېښود، تیل څه پکې ختم شو، نو په دغه ټایم کې په هوا کې د جهاز چې کومه اونچایي ده نو هغه 39000 فوټ ده. اوس چې کوم دی نو دا جهاز په دغه 39000 فوټ نه په ګلایډینګ باندې هم راښکته کېدي. ګلایډینګ دا د جهاز د راښکته کېدو میتډ ته وایي. داسې وي لکه څنګه چې په یو ګاډي کې انجن کار پرېږدي، ګاډی سټارټ نه وي، دغه ګاډی په اونچایي باندې راښکته کېدی شي. بره د هوا نه لاندې سب ایرپورټ ته په ګلایډینګ باندې راکوزېدو. په داسې حالت کې بیا د جهاز دپاره اونچایي بهتره ده، ځکه بجلی سیسټم خو ټول په دې کې ډسټرب شو، بجلي پکې دننه لاړه، جهاز کې تور تم شو. خو د جهاز چې کوم اټومیټک ټرباین و نو هغې داسې سمثینګ الکتریسټي پروډیوس کوله چې په کانکریټ کې دننه کوم ځای کې چې پایلټس کښېني هلته کې داسې څه نه څه سیسټم و چې هغه آن و. اوس دې ټایم کې جهاز اوږدوالی چې کوم دی نو هغه 10000 فوټه دی او ایرپورټ چې کوم دی نو هغه 120 کیلومیټر د دوی نه لري. نور ټول سیسټم خو الریډي خراب شوی، خو پایلټ سره د جهاز د راکوزولو بس صرف یو طریقه وه چې هغې ته موږ وایو ګلایډینګ. بس کې چې کوم ناست مسافر دی نو هغه ډېر زیات ګبراو شوي دي او په خوب کې دي، ځکه چې په جهاز کې دننه د نه بجلۍ په وجه باندې تکه توره تیاره ده او د شپې 1 بجه د توره شپه ده او یو عجیب قسم خاموشي ده. که چېرته بهر وګوري نو یو عجیب قسم غوسناک سمندر ورته نظر راځي. که چېرته جهاز لاندې بره ایرپورټ ته ونه رسي، لاندې په سمندر کې راغورځېږي، که چېرې د غورځېدو نه بچ هم شي او لاندې په مزه راکوزېږي، بیا خو هم دغه مسافر په اوبو کې د سمندري ځناورو خوراک کېږي. که چېرته ډوب هم نشي نو لاندې په سمندر اوبه دومره یخې دي، بالکل دغه ټایټانیک په شان دی. د ډېرې یخنۍ د وجې نه به دوی واوره شي او په یو څو منټه کې به دننه دوی مړه شي. کله چې پایلټ سره اندازه وشوه چې ایرپورټ ته رسېدل زموږ ډېر زیات ناممکن دي، یعنې مشکل دي، نو هغې کرو ممبر ته دا میسج ورکړو. کرو ممبر لګیا شو او پسنجر ته چې کوم دی نو لایټس جیکټ اغوستل شروع کړل، هغې ته لایټس جیکټ واچول. که چېرته موږ ایرپورټ ته ونه رسو، د ایرپورټ په ځای به موږ بیا سمندر ته وررسو، تاویږو ته غاړه ورکول دي. په داسې حالاتو کې پایلټ ته جهاز کنټرول کول ډېر زیات مشکل دي، ځکه د جهاز یو انجن هم کار نه کوي، دواړو انجنانو یې کار پرېږدي، ځکه چې جهاز په ډېر په تیزۍ سره لاندې روان دی، غورځېږي. پایلټ چې کوم دی نو کنټرول ټاور ته دا میسج ورکړو
چې په 10-12 منټه کې خو به یا مونږه ایرپورټ ټچ کو او یا به سمندر ته ورتاو شو. جهاز ایرپورټ ته ډیر را نږدې شو. د ایرپورټ او د جهاز بټوین چې کم ډسټنس نو هغه 15 کیلومتر وو. نو په دې ټایم کې د جهاز چې کم اوچتوالی نو هغه 14,000 فوټه په هوا کې او په کار صرف 3,000 فوټه وو. څومره اوچتوالی هم لینډینګ کې یو غټه خطره جوړ. پایلټس ډایرکټ نوز ډایو کوي. نوز ډایو دې ته ویلی شي که چېرې ډایرکټ دی دا جهاز په ایرپورټ باندې کوزوي صرف دا بوشي چې دا جهاز به کریش. په داسې وخت کې او په داسې حالاتو کې دغه طریقه ډیره زیاته خطرناکه وه. صرف د دې جهاز دپاره نه بلکې د هر جهاز دپاره دغه اوچتوالی او دغه اونچایي ډایرکټ راکوزېدل دا نامناسب دي د لینډینګ دپاره. چې تاسو ته موږ په سټارټ کې وویل چې په دې جهاز کې ناست چې کوم پایلټس وو نو هغه انتهایي تجربه کار او ښه د ټاپ ایکسپیرینس والا پایلټس وو، عام جرنل پایلټس نه وو. نو هغوی داسې کار وکړو په جهاز باندې یو 360 چکر ولګو. 360 چکر دې ته وایي چې دا جهاز هغې په څه طریقه باندې داسې تو راتو کړي د دغه تاول راتولو په وجه باندې د دې د اونچایي لږه راکمه د دې جهاز چې کوم اونچایي وه نو د هغې ډېره زیاته کمه شوه. د 14,000 فوټ نه ډایرکټ دی 5,000 فوټ ته راغی. خو دلته د لینډینګ لپاره چې کوم پکار و د هغه 3,000 فوټ و. اوس هم 2,000 فوټ سیوا دی. نو اوس به څه کوي؟ اوس هم خطره وه خو بل پکې دغه 360 چکر نه وه لګېدو، پاسیبیلیټي نه وه. جهاز ایرپورټ ته زیات را نږدې شو یعنې را کوزېدو واله و. په دغه وخت کې هغه ټایم کې هم د دې جهاز چې دا کوم اوچتوالی نو دا د خطرې نه خالي نه و. په دغه ټایم کې پایلټس بیا داسې کار وکړو چې په دې جهاز باندې ایسټرډس ولګو. ایسټرډ دې ته وایي چې د دغه جهاز چې کوم اوچتوالی و نو هغه یې بیخي را کم کړو، نارمل یې کړو. اوس چې کوم دی نو جهاز لینډینګ ته توله شو. اوس به لینډینګ یعنې په رن وې باندې را کوزېدو ته تیار شو. خو دلته داسې کار وکړم چې یو جهاز را کوزېږي د هغه خپل کلیپس کولو. کلیپ دې ته وایي دا تاسو ته چې په سکرین باندې کوم ښکاري. د کلیپس دا بینیفټس وي چې دا د جهاز چې کوم های سپیډ کې وي نو دا دی له دا سپیډ کموي، رامنې کوي. ایر فریکشن ورته وایي. ایر فریکشن په دې باندې کېږي. خو چونکې د مثبت قسمتۍ نه د جهاز دواړه انجن کار پرېښو، جهاز کې دغه کلیپس کار نه کو. د لیپ سره دا کار وشي چې دې سره دا جهاز لږ غونته کې دا نوز د سوکر اوچته کړي او لږ نارمل لینډینګ وکړي. خو چونکې دا جهاز داسې و چې دا د نارمل لینډینګ والا و نه، ځکه د دې دواړه انجن کار پرېښو او خراب و، د الکتریسټي سیسټم پکې خراب و. بس پایلټس دواړو چې کوم دی نو دا مشوره وکړه یو بل سره چې لیفټ ویو بس ګورو چې څه کېږي. کوزېږو. جهاز ایرپورټ ته په راکوزېدو شو. څنګه چې رن وې ټچ کړله نو په دغه ټایم کې سمدستي د یو ډېر زوردار اواز سره په 12 ټیرونو کې تر ټیره او په دې 4 باندې جهاز ډېر په سپیډ سره روان دی. جهاز ښه په سپیډ کې روان دی، د کنټرول نه بار دی، کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي. خو آخر هم ښه تجربه کار پایلټس پکې ناست وو، جهاز یې کنټرول کو او ښه په کامیابۍ سره په رن وې باندې ودرېدو. څنګه چې جهاز په رن وې باندې ودرېدو نو د ودرېدو سره سمدستي د جهاز په ټیرونو باندې اور بل. دلته کې ریسکیو ټیم موجود و. فایر ټرکس راغله او زر تر زرې په دغه اور باندې اوبه ور واچولې او دا یې مړ کړو. ټول مسافر یې د دغه جهاز نه صحیح سلامت او په حفاظت سره راکوز کړل، را لرې کړل دي. دغه جهاز 236 د تاریخ د ټولو نه اولنی جهاز و. دې جهاز بغیر د انجن نه دومره وخت سفر وکړو او یو ورلډ ریکارډ یې جوړ کړو. او بیا په دې جهاز کې چې دننه کوم 2 پایلټس وو دې ته ډېر ایوارډز ورکړل، ځکه چې د هغوی د خوارې او د مهنت په وجه باندې د 300 نه سیوا پسنجرز چې کوم دي نو د هغوی ژوندونه بچ شو. چې انویسټیګیشن ټیم راغی نو هغوی ویل چې دا خبره پوینټ اوټ کړو چې په دې جهاز کې دا تیل ولې لیک شوي او دی ولې دا تیل دومره زر زر خوړل. هغوی دا خبره راوړه چې په دې جهاز کې د الوتو نه مخکې په دې کې یو پرزه پېټ شوې وه. هغه پرزه چې کوم ده هغه د دې جهاز خپله نه وه، د بل جهاز په دې کې پېټ شوې وه نو صحیح نه وه پېټ شوې. د دغې وجه باندې چې کوم دی نو هغه پرزې وایبریشن کو، وایبریشن یو قسم ته وایبریشن یې کو، د هغې په وجه باندې په دې کې لیک راغلی و د تیلو د پایپ. او دې پرزې سره خوا کې د تیلو یو پایپ دغه وایبریشن سره ډیمیج شو، مات شو او په دغه وجه باندې چې کوم دی نو د تیلو لیک شروع شو نو تیل به ترېنه بهېدل او تیل به ډېر زیات خوړل. امید دی چې ستاسو به دا کیسه خوښه شوې وي. د نورو کیسو دپاره او د کمپیوټر سره ریلیټډ چې څومره سافټویرز دي، نالج دی د علم د زده کولو دپاره
زموږ چینل ته راشئ، زموږ په چینل باندې وزټ وکړئ، کوډ ویده صاحب یوټیوب چینل، او هغه د سره سبسکرایب کې، لایک کې، او کدا ویډیو مو خوښه شوي نو نور مرګرو سره ضرور شیر کړئ. Thank you so much for watching videos dear guys. I have to go right, see you next time.